من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى. پروردگار عالم قرآن مجید کی آئی خو کارو کی تقوا کی توصیه در بر سلامت وکوي. یقینا د ډیره مبارکه میاشت د ماه مبارک رمضان چې شهر الله دی، د خدای خصوصي میاشت دی و د روژې ډیرو مقاصدو کې یو مقصد انده دی چې امام معصوم یایي چې روژه دي دپاره پاس شوله چې امیر سړي ته دغه احساس وشي چې غریب سړي لوږه تنده څه خیلته وي. نو دا د احساس کولې میاشت دی چې انسان ته احساس ورسه وشي څه غریب څه که وږی وي هغه بیا څنګه زندګي تېروي، نه مشري طرف ته انسان متوجه شي. نو دې کې د قوم لقمانخېل والا څه کوم ځوانان وه، هغوی ډېر زیات کوشش وکړو، تکلیف یې وکړو، سوشل میډیا باندې نورو مسافرینو یو سره ښه بھرپور مدد وکړو. نو دوی اردو دپاره کریمه خدای اجر عظیم ورکړي. نو دوی تقریبا ټول لقمانخېلو کې تقریبا 100 ګرانې 100 خونو ته غرباو سره مدد وکړو چې هغه مستحق خلک وه. د دوی دپاره مو دعا کوو کریمه خدایه کریم اهل بیت له خاطره ډېره عظمت و برکات نه ډکه میاشت د ماه مبارک رمضان دی. اهل بیت عصمت و طهارت له خاطره د کومو ځوانانو چې دلته تکلیف وکړو او چې کومو کسانو سره مدد وکړو، څومره مسافرین دي یا د کلي کوملای دي، نورو څومره کسان دلته دي چې سره مدد یې کړی دی. کریمه خدایه کریم وي له خاطره ټولو دغه کریمه خدای نظرو د خدمتونه قبول و منظور وګرځولی کړي، خوشحاله بادي وساتلی کړي، خوشحالۍ زندګۍ ورکړي، رحمتونه برکتونه په نازل کړي، هر قسم ته زمیني اسماني آفاتونه بلیاتونه تکلیفاتونه مشکلاتونه خطراتونه محفوظ وساتلی کړي. کریمه خدای کوم څه مسافرین دي سفر بې خطره وګرځولی کړي، سلامتۍ صحیح کورو کې نصیبونه وکړي، د بیبي اسمت چادر لاندې محفوظ وساتلی کړي. کریمه خدای کریم اهل بیت ته خاطره کومو کې روزګار دي هغوی روزګارو کې برکتونه ورته واچولی کړي، کوم بې روزګاره دي هغوی ته روزګارونه عطا کړلی کړي. کریمه خدای کریم اهل بیت ته خاطره چې په خپله بیمارون دي یا خونو کې بیمارۍ وي هسپتالو کې وي، صحت عافیت جمعې ته یې واغوستولی کړي، بې لکه به یې جوړ کړي، د بیبي اسمت لاس په تېر وګرځولی کړي، چې قرضدار وي قرض یې ادا کړي، جمله حقدارو باندې مرحومینو باندې والدینو باندې رحم کرم نظر وکړي. کریمه خدای کریم اهل بیت ته همیشه دپاره دوی ته د نیک اعمالو کولی توفیق ورکړلی کړي، داسې د غرباو مدد کولی توفیق ورکړي. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.